أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زمون موضوع ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف یا د مسلمانانو خلاف یا د دین اسلام خلاف د قریش مکه د مکې د کفارو علاقائی یا قومی پلیټ فارم استعمالول. د بین الاقوامی پلیټ فارم نفس وزوی د علاقائی یا قومی پلیټ فارم استعمال څنګه کوي او پای کې زموږ لپاره رهنمایي او د سامراجي طاقت د حد کندونه ځان خبرول څنګه کیږي. سیرت نگار لیکي چې دا قریش راجم شو چې یاره وس په د سره په مکه کې څه کوو د مسلمانانو سره او د دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره. په دې دوی غور فکر شروع کو نو مختلف هتکندې دوی جوړ کړي چې یاره دا کارونه به د دوی خلاف کو. په هغې کې نمبر 1 خبره دا وه چې د دوی به مونږ سپکاوالې کوو، په دوی پسې به خنداګانې کوو، دوی ته به سپک ګورو. نو چې کله د دوی حیثیت په دې عربو کې یا په دې مکه کې ختم شي نو په خپله به دوی د خپل عزت د بچاو دپاره د دې خپل دین نه واوړي. دویمه خبره دا وکړه چې یاره دوی واقعیت بیانوي نو موږ به هم واقعیت زده کړو او د دوی په مقابله کې به خلکو ته واقعیت بیانو. درېمه خبره بیا دوی دا وکړه چې د دوی باره کې به مونږه په خلکو کې شکوک او شبهات پیدا کړو د دوی د فکر حوالې سره، د دوی د عقاید حوالې سره. او څلورم به دا کار وکړو چې یاره مونږ به دوی سره سودهبازي وکړو، یو کال به د دوی د خدای عبادت کوو، یو کال به زمونږ د خدای عبادت کوي، نو دغسې به د دوی دا دین ګډ وډ شي او اخره کې به ختم شي. نو د دې څلور طریقو سره به مونږه دا خلک د مکې نه ختم کو یا د دوی دا عقیده، دا فکر او دا نظام او دا دین به ختم کو. نو په دې څلورو طریقو باندې دوی د مسلمانانو او د پیغمبر علیه السلام مقابله په مکه کې شروع کړه. نن چې مونږه ګورو همدغه هتکندې دي کوم چې په دغه قریشو استعمال کړی وي، هم په آی هتکندو نن سامراجي طاقتونه یا د اسلام خلاف طاقتونه یا نام نهاد خلک د دې مسلمانانو خلاف دغه استعمالي. مثلا نمبر 1 مونږ ګورو چې عموما د دین اسلام سره چې کم ټچ خلک وي، د دې زده کوونکي وي، د دې ښوونکي وي، په دې عمل کوونکي وي یا د دې تحریک لپاره ستړي کوونکي وي، د اسلامي تحریکونو علمبردار وي، دا اکثریت د دوی د غربا او د غریبانانو وي. نو څومره چې د اسلام مخالف خلک دي نو دوی عموما په دې خلکو پسې خنداګانې کوي چې دا وګوره ما دې خلکو هؤلاء من الله علیهم من بیننا. الله تعالی فرمایي چې دوی به دا وایي چې وګوره دا هغه خلک دي د رزق درک نه لګي، په تن جامه نه لري، په سر سوري نه لري او په معاشره کې څه عزت او څه احترام او څه مقام او څه ویلیو نشته، او دا خلک لګیا دي دوی چې په مونږ د الله تعالی ډېر نعمتونه دي چې مونږ د الله د دین خدمت کوو. او کوم چې د الله د دین نه لري دي، کوم چې فکر د چا چې سوچ د چا چې عمل کمزوري دی یا لري دی د اسلام نه، هغه خلک به عموما مزې کوي، عیش و عشرت به کوي، ښکلې د نعمتونو ژوند به نو هغوی به دا سوچ کوي چې زمونږ ژوند خو د دوی نه ډېر زیات بهتره دی. نو لومبنۍ هتګنډه د اسلام خلاف، د اسلامي تحریکونو خلاف، د اسلامي خلکو خلاف، د دین اسلام سره د تعلق لرونکو خلکو خلاف به مخالفین دا کوي چې دوی به سپکاوالي کوي، دوی ته به سپک ګوري، نه به د دوی د عزت، نه به د دوی د جان، نه به د دوی د خاندان هیڅ حیثیت نه په معاشره کې. کو دا خلک مري، کو دا خلک خوږیږي، کو دا خلک ذلیله کیږي، په دې باندې به هیڅوک چا تصدق او تکلیف نه رسي. نو لومبنۍ هتګنډه دا شوه چې دوی به سپکیږي په معاشره کې، خو دوی به په دې صبر کوي او دې سره به دوی د دې به مقابله کوي. دویمه دوی د اسلام خلاف دا هتګنډه استعمالوي چې د دوی کم واقعیت الله تعالی بیاني په قرآن کې، قرآن مجید کې د پخواني قومونو چې چا د اسلام یا د الله د دین ملګرتیا کړې وه د هغوی مقام څنګه شو او چا چې مخالفت کړو د هغې خلکو مقام څنګه شو. نو یا د پیغمبر علیه السلام جون دې په مقابله کې به دغه سامراجي طاقتونه یا دغه د اسلام مخالف طاقتونه دوی به د دغه واقعیاتو په مقابله باندې قوم ته فلمونه پیش کړي، بالیووډ او هالیووډ فلمونه یا نور فلمونه، ډرامې به قومونو ته پیش کړي.
نو دغه د قوم نوجوان، دغه د قوم زنانه او نارینه، دغه د قوم خلک به دغه فلمونو او په ډرامو په کتو باندې اخته شي. دغه سامراجي چې کوم ویډیوز یا فلمونه ډرامې دوی ته راځي، دوی به دغه ګوري. دوی نه به د انبیاو تاریخ هیر شي، دوی نه به د پخواني قومونو انجامونه هیر شي، دوی نه به د پیغمبر علیه السلام ژوند هیر شي، دوی نه به د پیغمبر علیه السلام د غزوات او تحریکونه هیر شي، دوی نه به د صحابو ژوند هیر شي، دوی نه به د صحابو تاریخ او واقعیات هیر شي. نو بله دا ده چې دا خلک به د خپل ماضي سره د خپل دین د واقعیت او حالاتو نه کټ کي، کم چې مونږ نن ګورو او دا خلک اخته شوي دي په دې باندې. نن خلکو ته د فلمونو د ډرامو علم شته دی، نن خلکو ته د بکواساتو علم شته دی، او د پیغمبر علیه السلام د ژوند علم ورته نشته، د صحابو د ژوند علم ورته نشته، د تیر شوي اقوامو د قرآن کې د بیان شوي قومونو حالات ورته نه دي خبر. دویم کار ورسره دوی داسې وکړي چې څرنګې د پیغمبر علیه السلام دغه ژوند ته مونږ ګورو چې دوی خلکو د خلکو باندې یو کس پکې چې د هغه نوم و نظر بن حارث، هغه داسې کړي و چې د وینځې پیدا کړې وې او کم خلک چې به اسلام ته نږدې راتلل نو نه په هغوی باندې بیا هغه وینځې مسلط کولې او دغه خلک به عیاش کېدل، په حاش کېدل به، او دغه خلک به د اسلام نه لرې تلل او یا به دغه خلکو ته د روم او د فارس قصې او واقعیات بیانول. دغه رنګ چې مونږ نن قومونو ته ګورو، مسلمانانو ته ګورو، نو کوم چې نوجوان دی طبقه ده یا کوم چې د اسلام سره فکر پیدا کیږي، نو دا خلک د سوشل میډیا په ذریعه باندې، د پرنٹ الکترونیک میډیا په ذریعه باندې هغه عریانی، فحاشي، بې رهروي او بدکاري هغه د حالات فیلاوي چې د هغې په وجه سره د دغه نوجوان کوم چې اسلام طرف ته مایل کیدونکي دی، د هغه فکر منتشر شي، د هغه فکر بې حیا شي، د هغه فکر هور شي، د هغه فکر د اسلام نه لرې شي، د دغه فحاشو زنانو په کتو باندې یا د دغه فحاش مناظرو په کتو باندې. نو دویم حد کنده دا ده چې دوی به مسلمانان یا د اسلام سره تعلق لرونکي خلک د ډرامو او د فلمونو په ذریعه باندې لري کوي. دوی نه به د خپل ماضي هغه واقعیات، د رسول ژوند، د صحابو ژوند او د مخکینی اقوامو ژوند هېروي. دویم به د خلکو فکر فحاش کوي، بې حیا کوي، بې عریان کوي، لغړ کوي به. د دې خلکو نه به د دغه فحاشۍ او بې حیایۍ په وجه باندې د دین هغه فکر نه به دا خلک لرې کېږي. دغه وجه ده چې نارینه ته د صحابو د رسول الله ژوند نه دی یاد، او زنانو ته د ازواج مطهرات او د صحابیاتو ژوند نه دی یاد، لرې شوي دي. دریم کار به دا خلک دا کوي چې د دې دیندارو خلکو په کردار کې به شکوک او شبهات پیدا کوي. دا به چې ګوره د به پخوا دا کول، د پلار نیکه به دا کول، د په خبرو کې به فرق پیدا کوي، د خبرو نه به سابقې او لاحقې کټ کوي او خلکو ته په غلط شکل کې پیش کوي چې وګوره د بداویل د بداویل د بداویل. او غټ عذاب داري چې په د باندې به غټ لیبل دا لګي چې یاره جی دا عقیده خرابه ده. حالن کې اب خدای مني، رسول به مني، آسماني کتابونه به مني، ملائک به مني، ورځ د آخرت به مني، مونځ به کوي، زکات به ورکوي، روژه به نیسي، حج به نیسي، فست هغې نه به هم په د باندې یا د دین خرڅونکي خلک یا بې رهرو د اسلام مخالف خلک په د به دا الزام لګوي چې جی دا عقیده خرابه ده، او د د باره کې به خلک په شکوک او شبهاتو کې اچي، د د په باره کې به خلک داسې کوي چې د د باره کې به حیران وي چې څه فیصله وکړي. نو دغه نن هم مونږ ګورو چې کوم خلک د دین سره متعلقه خلک دي او د دین خدمت کوي یا د اسلام باندې روان دي، نو د هغه په کردار یا د هغه په خبرو باندې خلک په شش و پنج کې پراته. د دنیا یو بدکردار سړی، د دنیا یو فحاش سړی، د دنیا یو بل کس باره کې به څوک هم په شک کې نه وي، هغه پسې به خبرې نه کیږي. خو چې کم سړی د دین سره ټچ کیږي، د هغه په عقیده، د هغه په کردار او د هغه په خبرو به خلک خبرې شروع کوي او شکوک او شبهات به پیدا کوي. نو دا درېمه خطکنډه به استعمالېږي. څلورمه خطکنډه چې کومه د قریشو د پیغمبر علیه السلام او د مسلمانانو خلاف استعمال کړې وه، هغه دا و چې پیغمبر علیه السلام ته د خلکو وي چې راځه یو کال به ته زمونږ د خدای عبادت کې او یو کال به مونږ ستا د خدای عبادت کوو. ته به زمونږ د خدایانو بد نه وې، مونږ به ستا د خدایانو بد نه وو. نو د دې په نتیجه کې به کو زمونږ خدایان طاقتوري نو تا ته به فایده میلاویږي، او کو زمونږ او ستا خدای طاقتوري نو زمونږ ته به فایده میلاویږي، نو مونږ به ټول فایده مند یو. نو هغې باندې الله تعالی سوره کافرون نازل کو چې قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد.
نو څلورمه هتکنډه به د دې خلکو دای چې کم دیندار خلک وي، د دین سره متعلقه خلک وي، نو دغه دنیا پرست خلک یا سامراجي طاقتونه یا د اسلام نه باغي او لري خلک به راځي او د دیندارو سره به کینو چې راځي یوځای شو یوځای کینو، یا په خپل منځو کې وزارتونه تقسیم کو، څه وزارتونه به تاسو والي، څه به مونږ والو، په حکومت کې به څه تاسو شریک شئ، څه به مونږ شریک شو، فایده به تاسو ته میلاویږي، مونږ ته به میلاویږي، تاسو به د اسلام چغې نه وهئ، تاسو به د مذهب چغې نه وهئ، تاسو به د نظام چغې نه وهئ، مونږ به ستاسو خلاف چغې نه وو. نو لهذا دواړه ټولګي به فایدهمند وي، دواړه ټولګي به په فایده کې وي. یا دغسې په دنیا کې چې کم دیندار خلک وي نو هغوی له به لالچ ورکړی کېږي د پیسو، د عهدې، د منصب یا نورو د دنیا، نو په دغه سره به د هغوی ایمان او د هغوی فکر اغستی کېږي. نو څلورمه هتکنډه د باطل بدای چې هغه به تاله په دنیا کې لالچ درکوي او د دغه لالچ په بنیاد به بیا تا ځان سره ملګري کوي. خلاصه د دې ټول سبق دا شوه، زموږ د دې لیکچر، زموږ د دې درس نن دا شوه چې په مقامی سطح باندې، په قومي سطح باندې، په علاقایي سطح باندې چې کله سامراجي طاقتونه یا د اسلام مخالف طاقتونه یا د اسلام نه لرې طاقتونه یا د اسلام دشمن طاقتونه یا د اسلام په جامه کې فټ د اسلام دشمن طاقتونه چې تا د اسلام نه لرې کوي یا د دین اسلام په لارې د تلو نه لرې کوي یا د خپل فکر نه دی اړوي، د دوی به لومبنۍ هتکنډه دی چې تا به سپکوي، په تا پسې به خندا کوي، ستا به مذاق وړی، په معاشره کې به ستا عزت، ستا حیثیت ختموي، تا به ډیویلیو کوي، تا به زیرو کوي چې ته د دغې بېعزتۍ سره مخ شې، پخپله به د خپل مقصد نه واوړې. نو نمبري خبره ده چې دوی به تا په معاشره کې ستا ذلیله کوي، ستا اهمیت به ختموي. دویم هتکنډه به دوی ستا باره کې دا استعمالوي چې ستا په مقابله کې به دوی په معاشره کې د سوشل میډیا، د پرنټ الکترانیک میډیا په ذریعه باندې ډرامې او فلمونه خورئ، فحاش مناظر، فحاش ویډیو، فحاش حلق، بې حیا عریانه کلچر به خورئ چې دغه خلک کله په دغه کلچر کې اخته شي، په دغه ډرامو او فلمونو کې اخته شي، په دغه بېهوده مناظرو کې اخته شي، نو هغه بیا ستا خبرې اورېدو ته نه تیاریږي، هغه د خپلو پیغمبر یا د صحابو د تاریخ اورېدو ته نه تیاریږي، هغه د قرآن کې بیان شد د پخواني قومونو حالات او انبیاو حالاتو اورېدو ته نه تیاریږي. نو دا خلک چې کله د دین نه لرې شي او په دغه ډرامو فلمونو یا فحش مناظرو، فحش ویډیوګانو کتو کې اخته شي، نو دا خلک به ستا د جماعت نه وځي، ستا جماعت به کمزوري شي، ته به پخپله د تحریک به ستا ناکام شي. درېیمه خبره به دوی دا کوي چې دوی به ستا قول، ستا فعل یعنې ستا کردار او ستا خبرې به دوی متنازعه کوي، ستا فکر به دوی متنازعه کوي، په تا به مختلف قسمه لیبلې، مختلف قسمه نومونه تاله درکوي چې ته په دې خلک ستا باره کې پریشانه شي، دا خلک ستا باره کې په شکوک او شبهاتو کې پریوځي، دا خلکو ته دا پته نه لګي چې دی په حق دی او که په باطل دی، نو په دې وجه باندې به خلک ستا په خبرو عمل نه کوي، ستا خبرې به اوري نه، چې کله خلک ستا خبرې نه اوري، ستا په خبرو عمل نه کوي، ستا نه لرې شي، ته به پخپله خپل دې تحریک پرېږدې. او څلورم کار به دا کوي چې کله دوی په دې درې واړو حلبو کې ناکامه شي او دوی ته پته ولګي چې یاره دا سړی خو د خپل مقصد نه واپس کېږي، نو دوی بیا تاله لالچ درکړي، تاله به دولت درکړي، تاله به عهده منصب درکړي، تا به شهرت طرف ته راوبلي، تا به ځان سره په یو ټیبل کښېني، تا به ځان سره په حکومت کې شریک کړي، تا به ځان سره دنیا په عیش و عشرت او نعمتونو کې شریک کړي چې یاره دی د خپل خبرې نه واوړي او په دې فایدې اخته شي. نو چې کله دی په دنیا کې اخته شي، نو د اخته کېدو نه پس په دې د دین نه هم لرې شي او ته هم ولله ورکه، بس دی به ختم شي. نو څلورمه چې د ټول نه خوفناکه کوم هتکنډه ده هغه دا ده چې سامراجي یا دشمن یا د اسلام دشمن طاقت به تا ځان سره په یو ټیبل کېني او تا به په خپل صف کې شاملوي او تا به د خپل مقصد او د خپل منزل نه لرې کوي او دغه به د کامیابي وي. د الله تعالی نه زمونږ دا دعا ده چې مونږ د سامراجي یا د باطل یا د اسلام دشمن طاقتونو په دې حربو باندې خبر شو او ځان د دې نه وساتو، د الله نه سوال کوو چې مونږ له د دوی نه د ځان د ساتلو او په خپل مقصد او په لاره د تلو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.